پنځلسم شعبان باندې یعنی د شب برات په شپه باندې دا وظیفه تاسو کوي ان شاء الله العزیز تاسو تقدیر دا بدل شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له یو سړی رالی او د پوره ژوند کہانی ورته وښودله ورته فرمایل چې اے علی ما په پوره ژوند کې خوشحالي نه ده کتلې علي صاحب ته دا وظیفه ورکړله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با مزه اخلي الله پاک مو خوشاله آباد ساته نن چې کومه زمنګ وظیفه ده دا د شب برات حواله سره ده کم چې پنځلسم د شعبان د په دی باندې دا وظیفه وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک به زمنګ او ساز تقدیر دا به بدل کی یاد ساتي چې پنځلسم د شعبان یاد ساتي چې پرېش په باندې الله پاک د انسان تقدیر ته لګي او الله پاک دا ګوري چې زما دا بنده په دې کال کې سس کارونه کوي دغه رنګي نوکری به ته ملاويږي نه کاروبار وای څنګه وي دغه رنګي دا سړی به واده کوي کم ځکه به واده کوي او دغه رنګي د انسان ته رزق ورکم سونه رزق ته ورکم دا په دې کال کې دومره رزق خوري دومره به وبس کې دومره به د دنیا میوه خوري دغه رنګي مکمل ډیټیل الله پاک پرشتو ته حواله کی چې زما د بندگان به په دې کال کې دا کارونه کوي یاد ساتئ چې په دې شپه کې موت د الله پاک بندګي وکړو الله پاک به موت باندې اورحمږي او زماستا مبارک ډیر زیات بهترین فیصله د نازل کی او دغه رنګي زما استاد تقدیر دا ډیر زیات اعلی دا ولکی یاد ساتئ چې کو زمنګ رزق پکار دی دغه رنګي منګ نوکری غواړو دغه رنګي د واده پروګرام د رښتې نو په دیش په باندې خصوصا د الله پاک نه غواړي د انسان چې سونه د مشکل نه مشکل کار وي نو په دیش په کې ان شاء الله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ټول کارونه دا پوره کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له سړی رالی او ته فرمایل چې یا علی زه ډیر زیات تنگ دسته ما او دغه رنګ ډیر زیات غریب ما دغه رنګ رزق درک ما سره نه لګي علي صاحب ته فرمایل درته و چې د سش پرنن هغه ته وی چې ما ته پته نشته بیا ته علي صاحب جنن پنځلسم د شعبان ده پنځلسم د شعبان او ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوریدلی دي چې پرېش په باندې الله پاک د پوره کائنات د پوره بندګانو تقدیر د لیکي نو په دې شپه باندې الله پاک ته او جاړ الله پاک ته زاریو کا مینتو کا الله پاک وسات تقدیر دا بدل کی اصلي سبا جړا شو علي صاحب د فرمای چې دا کم کال تیر شو په دې کې ما سم ورځ نن راکتلې یو ورځ زما سم نه تیر شوی پورا مشکلاتو کې تیر شوی دي په تکالیفو کې دا تیر شوی دي او ډیر زیات ګډوډ حالت بیان کوم علي صاحب ته فرمای چې کم سړی د شب برات په شپه باندې 801 پیری سورۃ الفاتحه وای 801 اتسوا او یو پیرا او دغه رنګي 801 پیری اتسوا او یو پیرا سورۃ النصر وای اذا جاء نصر الله والفتح فرمای چې به دا غینم بعد د الله پاک نه سوال کوي نو ان شاء الله العزیز الله پاک به پورا سوالونه قبلې او دغه رنګ سونه چې مشکلات دي ټول مشکلات بل الله پاک د حل کی نو یاد ساتئ چې وظیفه دا په چارندام لیکو ترتیب پیدا وي چې لومبیا به یو لسپری درود شریف وایو بیا به هغه نه بعد سورۃ الفاتحه 801 پیری وایو اتسوا او یو پیری دغه رنګ بیا به سورۃ النصر اذا جاء نصر الله والفتح مکمل سورۃ 801 پیری وایو بیا به هغه نه بعد یو لسپری درود شریف وایو بیا به هغه نه بعد دعا وکړو ان شاء الله العزیز چې څه مقصد وي څه حاجت وي د الله پاک نه غواړو الله پاک به زموږ استادو هر مقصد دا پوره کوي الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته